الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورونو، لکه څرنګه چې مخکې و دو جمعو کې موږ دي فقهي مسائل شروع کړي ول او پیغو کې اول طهارت د اوداسه بیان موږ شروع کړی و. په اودس کې فرایض، سنت او مستحبات، د غسل فرایض او سنت او مستحبات. نن بیان کې به بعضي هغه مسائل صيغو مسائلونه انسان اکثر غافل ای، انسان ته دیغو اکثر خلکو ته دیغو معلومات نه، نو د معلوماتو نه حاصل والی لوجه چې انسان اودسو کی مسلمان اودسو کی، لیکن دی به خبری لوجه چې د مسلمان هغه اودس سوی نه بیا سي عبادت ادا کوي، المنز ادا کوي، هغه عبادت بیا ادا نسی. ځکه د اوداسه په حالت کې د اوداسه کولو په وخت کې د دنه هغه فرایض پاته سوي دی، به خبره دی غو فرایضو دی پرې خودو لوجه نسیما چې کوم فرایض پاته سوي د سکار پاته سوي سي دغه کار لوجه نه د اودس مکمل سوی نه، نو چې اودس مکمل نسی بیا په ناتمام اودس باندې، نامکمل اودس باندې اودس سینې سوی الله رب العزت په هغه باندې عبادت نه قبلې. ځکه د اودس تل منزل لپاره شرط ده، اول به د انسان اودس کاملی اودس به سوی فرایض به ټول ادا سوي په اودس کې صحیح طریقه سره، بیا به د انسان هغه اودس د دې قابلی سي الله رب العزت هغه عبادت په ادا سي. ورنه کچيري انسان اودس وکي او فرایض صحیح طریقه سره ادا نه کی، غافل سي، فرایضونه بعضی فرایضو کې کوتاهی وسی، بعضی فرایض ځینې جیونه وچ پاته سي، نو هغه عبادت چې دی په ادا کوي، تلاوت کی مثلا قرآن مجید وراخلی، طواف کی، جمعه ته داخلیږي، المنز ادا کوي، نو هغه عبادت په د لپاره د عذاب ذریعہ ګرځي. ځکه دغه سي عبادت سی په بیا اودسي کې وسی، هغه د انسان لپاره د هلاکت ذریعہ ده. تیرو جمعو کې موږ د اودس تفصیل بیان کړی ویا چې یو مسلمان سي اودس کې نو په کومه طریقه سره به اودس کی.
یوه مسله دا ده چې یو مسلمان اودس کی یا غسل کی، غسل کی موږ درې شیان فرض ذکر کړي چې دا درې شیان دي مسلمان لپاره چې دی غسل کی او غسل په ده باندې فرض سوی. د هغه سړي لپاره په غسل کې د دریو شیانو خیال ساتل دا ضروري دي. په هغو کې یو خوله مینځل دي، یو پزه مینځل دي، او دریم نمبر خپل جسم مکمل مینځل دي. دغه په غسل کې فرض دي، د دغو به انسان اهتمام کی، خاص لحاظ به ساتي، دې ته به توجه کی، ورنه دغه غسل بیا نه ادا کیږي. او په اودس کې موږ څلور شیان ذکر کړي وو چې د دغو څلورو شیانو به انسان خیال ساتي، دغه به په صحیح اهتمام سره کی. چې چیرې په صحیح اهتمام سره وکي نو د ده اودس مکمل سه، دغه اودس د دې قابل ده چې په دغه اودس باندې لمونځ وسي، نور فرائض دی الله رب العزت په هغه باندې ادا کړی سي. که چیرې په دغو څلورو فرائضو د اوداسه کې کوتاهي وسي یا په دغو دریو فرائضو د غسل کې کوتاهي وسي، د انسان اودس قابل قبول نه ده. د انسان هغه اودس، هغه عبادت چې په دغه اودس باندې وکړي یا د دې غسل نه وروسته وکړي، هغه عبادت قابل قبول نه ده. نو مسلمان، هر مسلمان ته په دغو څلورو شیانو د اوداسه کې او په دغو دریو شیانو د غسل کې خاص اهتمام کول پکار دي چې د دغو شیانو خاص لحاظ وساتي. نور څومره کارونه چې دي هغه سنت دي، که د سنت د انسان نه پاته سي، مستحبات د انسان نه پاته سي، اودس کیږي، اودس د دې قابل ده چې لمونځ پې وسي، غسل د دې قابل ده چې په دې باندې عبادت وسي. لیکن هغه برکات به بیا د الله رب العزت چې کوم برکات، کوم ثوابونه یو اودس کوونکي ته، یو غسل کوونکي ته ورکوي، هغه به مفقود وي، هغه به نه میلاویږي. خو به هر حال د فرایضو ډیر لحاظ ساتل پکار دي. په هغو کې یوه مسله دا ده چې یو سړی اودس کی یا یو سړی باندې غسل لازم سوی ده، د ده په ګوته باندې ده یا د ده ګړۍ په لاس باندې ده. اوس دغه ګوتې او دغه ګړۍ په دوه قسمه سره ده، یا خو به دغه دومره مضبوطه وي چې په جسم پورې به نښتي، په ګوته کې به دا مضبوطه نښتي. نو دغه ګوته ښورول چې د لاندې اوبه ورته داخلي سي د اودس په حالت کې او د غسل په حالت کې، دا فرض دي. که چیرې یو مسلمان دغسې ګوته په ګوته کړي چې هغه ګوته خوري نه او د غسل او د اوداسه په وخت کې دغه ګوتې ته د لاندې اوبه نه داخلي کیږي، نو دغه اودس او دغه غسل د ده نه ده سوی، په دغه باندې الله رب العزت عبادت نه قبلوي، دغه باندې لمونځ نه ادا کیږي. او که چیرې ګوته یا ګړۍ داسې غړنده وي په لاس کې چې اوبه ور داخلیږي، خو بیا هم مستحب دا ده چې هغه ګوته وښورئ. د غسل په وخت کې او د اودس په وخت کې باید کوم یو انسان مسلمان چې ګوته په لاس کړي باید هغه ګوته وښورئ چې هغه ګوتې د لاندې کومه علاقه ده هغه صحیح پاکه سي او هغه ګوتې لاندې اوبه داخلي سي او هغه په سرمن باندې اوبه تیرې سي. نو دا مسله ضروري مسله ده، په دې کې اکثره مسلمان غافله یې، ګوته یې په لاس کړي بس غسل وکړي راووځي. دا په فرایضو د غسل کې داخل ده چې دا ګوته به ښوروې. کومه ګوته چې د په لاس کړې دغه ګوتې ښورول، هغه ته د اوبو یې لاندې داخلول، دا فرض دی. بل یو انسان په لاس باندې داسې شی لګېدلی ده، په نوکانو کې داسې شی لګېدلی ده، مثلا رنګ لګېدلی ده، د موجوده رنګ پینټ وال رنګ، یا د زنانو په نوک باندې هغه د نوک وال هغه رنګ لګېدلی ده، د هغه نه لاندې اوبه نه جذب کیږي، هغه نه لاندې اوبه نه داخلي کیږي. نو هغه رنګ مستقل لري کول یا د الفي هغه ذرات په ګوته باندې لګېدلي یا د جسم په هغه اندام باندې لګېدلی چې هغه په اندام په اوداسه کې منزل لازم دي او په غسل کې خو ټول جسم منزل دغه لازم دي. نو هغه د الفي هغه اثر لري کول، د الفي هغه شی لري کول، هغه پستوکی لري کول چې خپله سرمن د خالصي او هغه رنګ لري کول، یا بل دغسې شی لګېدلی چې اوبه د لاندې سرمنې ته نه رسیږي، دغه شی لري کول فرض دي. او اوبه یې ته رسول دغه د مسلمان لپاره فرض دي چې هغه ته اوبه ورسوي، که نه دغه غسل او دغه اودس یې نه ده ادا سوی. دا په اوداسه او په لمانځه کې دغه ضروري مسائل دی، باید مسلمان دې ته متوجه اوسي. بل یو انسان د معذوره ده، یو انسان د زخمی ده، یو انسان د سلسل بول بیماری پې لګېدلې ده، مثلا هر یو ملت نه بعد د ده نه یوه قطره د میتازو وځي، ضعیف سی انسان، کمزوری سی، بیمار سی، د بیماری له وجې چې د ده اندامونه کمزوري سی، بیا هغه خپل هغه بول یې نسي کنټرول کولی. د دغه مسلمان لپاره د اودس کولو کومه طریقه شریعت رایج کړې ده؟
یو مسلمان د هوا زیاته خارج کیږي، هوا نس کنټرول کولای، اودس نسی خپل حفاظت دی اودس نسی کولای، دته شریعت دی اودس کولو د لمانځه کولو څرنګه حکم کړی ده. یو انسان د پزې ویني کیږي یا د اندام یو زخم یې د هغه همیشه 24 غنټې رواني، نو تیر به ایزي، وینه تیر به ایزي، هغه مسلمان به اودس او لمونځ په کومه طریقه سره کی؟ هغه انسان سے معذوری، د دنه متازی به ایزي، د د متازی په اختیار کې نه، هر ملت نه بعد د دنه ساس کې د متازو خارج کیږي، د د جسم د زخم نه ګندګي وزي، نه وزي، هغه وینه تیر راوزي، یا د د پزې نه هغه وینه به ایزي. شریعت دغه حکم کړی دی چې دغه انسان به د هر لمانځه لپاره ځان ته اودس، لیکن یو اودس یې یو ری وکویا، اگر که دغه ګندګي د د زخم نه جاری، دغه وینه د د زخم نه جاری، دغه وینه د د پزې نه جاری، که دا وینه جاری هم یا دغه متازو ساس کې جاری یا دغه هوا جاری، باوجود د دغه جاریواله نه د لمونځ ادا کیږي. لیکن کوم وخت لپاره چې اودس کړی ده په هغه وخت کې سیدای که نوافل کی، تلاوت کی، د تهجد وخت ده، دغه ټول منځونه په دغه یو اوداسه باندې ادا کولای شي. لیکن بل وخت لپاره به بیا ځان ته اودس کی. مثلا یو سړی د دغسې معذوره ده، بیماری لري، سلسل بول بیماری لري، یا زخم د جاری ده، نه کنټرول کیږي وینه، د اودس د مازدیګر دپاره وکړو، اوس د مازدیګر نه مخکې دی 4 رکعاته نفل کوي، وینه جاری ده، یا هوا دغسې خارج کیږي، یا د متازو ساس کې خارج کیږي دغه د رواني. لیکن شریعت حکم کړی د دی به دغسې لمونځ جاری ساتي، په دغه باندې فرائض کولای شي، په دغه باندې قرآن مجید مسح کولای شي، اخیستلای شي، قرآن مجید تلاوت یې کولای شي، په دغه باندې طواف کولای شي. هغه احکامات د شریعت چې د یو بې اودسه سړي لپاره ناروا دي، د دغه معذوره سړي لپاره په دغه اوداسه سره دغه ټول احکامات روا دي. لیکن که یو سړی داسې معذوری چې په ده باندې د د زخم نه وینه جاری، لیکن هغه وینه کله کله دریزي، یا نوی زخمی سو یو انسان، یا د د مثانې نه د د وړې متازې جاری، لیکن کله کله 5 منټه یا 4 منټه بعد کتره ورځي، زر نه ورځي، نو د ده لپاره دومره زر چې باید دی ولاړ شي، خپلې متازو نه ځان خالي کړي او فورا اودس وکړي او په دغو 4 منټو کې د خپل فریضه ادا کړي. دغه د معذور په حکم کې نه ده، اگر که یو شکل د معذور ده، لیکن دومره وخت کې دی پاک ځان ساتلی شي چې دی په دغه وخت کې خپل فریضه ادا کړي، نو دته شریعت حکم کړی ده چې دی به د هر لمانځه لپاره ځان ته اودس کې، ځکه د ده سره دومره وخت د طهارت شته، دومره وخت دی پاک ځان ساتلی شي چې دی په دې کې فریضه ادا کړي. دغه شریعت د معذوره سړي حکم بیان کړی ده چې معذوره سړی دغه باوجود د دې نه چې دی معذوره وي، لیکن دی به دغه شریعت فریضه نه پرېږدي. یو سړی د زخمي ده، وینه جاری ده، اوس دا عذر نه ده چې دی لمونځ نه ادا کوي، که چیرې لمونځ پرېږدي د دې وجې نه دی ګناهګار ده. باوجود د عذر نه الله رب العزت چې دی معذوره کړی ده، د جسم نه د د زخم نه وینه جاری ده، الله رب العزت حکم کړی ده چې ته لمونځ ادا که، قبلولو والذات زه یم، تا خپل کوشش وکویه. انسان په خپل وس باندې ګناهګار ده، لیکن یو انسان د مثلا اوس فورا دته په لمانځه کې یا د لمانځه نه مخکې دته زخم سوی، هغه زخم نه وینه جاری ده، شریعت دا حکم کړی ده چې دی د فورا اودس نه کړي، دی د فورا لمونځ نه کړي، انتظار دی وکړي، کیدای شي دغه وینه په آخري وخت د لمانځه کې ودرېږي، دغه وینې د دی کوشش وکړي چې دی په آخري وخت کې لمونځ کوي. مثلا دغه د ماسپښین لمونځ په 3:30 بجې قضا کیږي، په پاوباندې 3 بجې د دی دغه لمونځ ادا کړي، کیدای شي په دغه وخت کې د دغه وینه ودرېږي، نو صحیح کامل طهارت باندې به دی لمونځ ادا کړي. او که چیرې په آخري وخت کې هم وینه ونه درېده، دی د لمونځ وکړي، په هغه باوجود د دې نه چې د وینه جاری ده، دی د لمونځ ادا کړي، الله رب العزت یې قبلوي. بل د شریعت په مسائلو کې د موضوع مسح ده، چې نن سبا اکثره مسلمانان، موږ او تاسې پښتانه خو نه پکو کوي، لیکن اکثره مسلمانان دغه موضوع د یخ په وخت کې استعمالوي، او دغه د مسلمان د جسم لپاره، د مسلمان د پښو د حفاظت یوه ذریعه ده. شریعت د دې حکم کړی دی چې هغه موضع چې هغه د څرمنې او تر بیډۍ پورې پاس رسیږي او بیډۍ هم کې پټی، او په هغې کې دومره بزوالی او سریوالی نه وي چې د پښې دغه 3 وړې ګوتې تېر ښکارېږي، او دومره مضبوط وي چې په دغو کې 3 کیلومیټره یا 4 کیلومیټره سفر کې کېږي، بغیر د بوټو نه هغه سرې کېږي نه،
نو دغسې موضوع باندې مسح کول جایز ده، لیکن د دغه لپاره هم شرایط دي. دغه موضوع به دغه انسان دغه مسلمان په داسې حالت کې پښو کړی چې اول به دغه مسلمان کامل اودس وکړي، لاس پښې هر شی به مکمل اودس وکړي، بیا به دغه موضوع پښو کړي. بیا چې کله دغه موضوع یې پښو کړله دغه د څرمنې وال په دغه باندې وروسته چې کله دی بیا اودس شي، مثلا ماسپښین اودس یې وکړو، دغه مسلمان موضوع پښو کړله، دواړه موضوع یې پښو کړلې، مازدیګر لپاره دی نوی اودس کی یا بیا اودس سوی ده بیا اودس کی، نو شریعت د ده دپاره حکم کړی ده چې تا ته دغه جایز ده، ته موضوع باسمه پښې مه مینځه، د خپلو لاسو په ذریعه سره په دغو دریو ګوتو سره په دغو پښو باندې دغه لاسونه لانده کړه چې کله د پښو د مینځلو وخت راسي دغه درې ګوتې پورته د پښو طرف ته، د پښو پورته پنډۍ طرف ته د ګوتو له طرف نه راکش کړه او پې تېره کړه، د تا پښې به داسې سي لکه پاکي. نو دغه په موضوع باندې مسح کول دغه سنت طریقه ده. لیکن موجوده زمانه کې بعضې خلک په د موضوع په متبادل باندې په جورابو باندې مسح کوي، غیر مقلدین چې موږ او تاسې وابیان ورته یایو، په موضوع باندې مسح کول دغه ناجایز ده، او په سړي پسې لمونځ کول چې هغه په موضوع باندې مسح کړي ناجایز ده، ځکه د پښو مینځل دغه فرض دي. لیکن د پښو د موضوع د مسح لپاره نبی علیه الصلاة والسلام صریح حدیث ته چې نبی علیه الصلاة والسلام په خپلو موضوع باندې مسح کړي، لیکن شریعت چې حکم د موضوع د مسح او د پښو نه مینځل شریعت د دې حکم کړی چې په داسې حالت کې ته پښې مه مینځه چې کله د موضوع پښو په موضوع باندې مسح وکړه، نو هغه د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث شریف له وجې نه او الله رب العزت د پښو مینځل په قرآن مجید کې ذکر کړي دي. اوس په قرآن مجید کې الله رب العزت د پښو مینځل ذکر کړي، اوس به انسان دې خبرې ته ګوري چې حکم خو د پښو د مینځلو فرض ده، لیکن د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث متواتره له وجې نه داسې حدیث چې په هر دور کې ډله ډله خلکو په هغه باندې ګواهي ویستې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام دغه عمل کړی ده، نو په نبی علیه الصلاة والسلام چې دغه حدیث متواتر راغلی ده، نو هلته په کتاب الله باندې چې الله رب العزت د پښو د مینځلو حکم کړی ده، دغلته دغه مسح پې جایز کیږي. د نبی علیه الصلاة والسلام د حدیث متواتر دې ته ویل کیږي چې په هره زمانه کې ډیرو خلکو گواهی کړي، په هره زمانه کې دغه عمل د نبی علیه الصلاة والسلام ډیرو خلکو په صحابو لیدلی او له ډیرو صحابو نه دا منقول دي، بیا د صحابو نه ډیرو تابعینو دا خبره نقل کړي، دغسې تدریجن راغلی تر نن زمانې پورې دې ته متواتر ویل کیږي، ډلې ډلې خلکو ذکر کړي. او د نبی علیه الصلاة والسلام نه راونیسه تر دې وخته پورې داسې جورابي چې په هغو باندې مسح جایز د فقهاو دغو جورابو شرایط ذکر کړي دي. هغه جورابې به داسې جورابې چې لاندې او باندې به څرمني، یو طرف ته او بل طرف ته که کپړه لګېدلې پروا نسته، او بل به دی په پښو باندې په خپل طاقت باندې دومره مضبوطي چې لاندې به نه غورځي، پښو نه به وځي نه، او په دغو جورابو کې به بغیر د بوټو، بغیر د چپړو، بغیر د سپلویو نه 3 کیلومتره چې 1 میل جوړیږي، مسلمان به سفر کې کولی شي، او دغه موزي یا دغه جورابې چې مضبوطې دي دا به پرې کیږي نه. که چیرې دغه شرایط په دغو جورابو کې موجود او بل جذب به د اوبو نه کوي چې کله ته اوبه پرې غورځارې کې اوبه د لاندې ننوځي، موجوده جورابو کې خو اوبه چې څرنګه پاس پرې واچوي د لاندې ننوځي پښه لندیږي، نو هغه جورابې چې هغه دومره مضبوطې چې جذب نه لري، اوبه نه جذب کوي، او په دې کې سفر کیږي، او دغه منعلین یعنی لاندې باندې تلی ورته لګېدلې د څرمنې په هغو باندې فقهاو حکم کړی ده چې په دې باندې مسح کول جایز دی. د دې نه ما سوا موجوده نری جورابې په دې باندې مسح کول ناجایز دی، او په یو سړي پسې لمونځ کول چې هغه په موجوده جورابو باندې مسح کې ناجایز ده، ځکه د پښو مینځل دغه فرض دی. بله مسله، یو مسلمان زخمی ده، یو مسلمان اډوکی مات ده، داسې اندام د اډوکې مت سوی چې هغه په اوداسه کې مینځل فرض دی، مثلا لاس یې مت سوی، لاس یې زخمی ده، په هغه لاس باندې پټۍ لګېدلې ده، هغه لاس پلستر سوی ده، د هغه د اودس په کومه طریقه شریعت حکم کړی ده چې دی دی هغه لاس چې په ده باندې پټۍ لګېدلې یا په ګوته باندې پټۍ لګېدلې یا مکمل لاس پلستر سوی ده، که چیرې مکمل لاس پلستر سوی وي شریعت حکم کړی ده چې په دغه لاس باندې د لون لاس تیر کړي، بس دغه لاس داسې سوی لکه پاک سي که په اوبو سره. که چیرې په جسم کې یو عضو یو اندام باندې پټۍ لګېدلې او هغه زخمي
نو په هغه پټۍ باندې د نور لاس نور اندام دی ومنځي، صرف هغه ګوته کومه چې زخمی ده کومې باندې پټۍ لګېدلې ده هغه په هغه ګوته باندې د دی مسح وکړي. یا یو انسان ده پټۍ خو لګېدلې نه ده لیکن په جسم باندې زخم ده، په لاس باندې زخم ده، دانه ده، اپریشن یې سوی ده، ټانکې پرې لګېدلې، ډاکټر یې سار کړی ده چې دغه ته به اوبه نه نږدې کوي. دغه انسان لپاره هم شریعت حکم کړی ده چې دی په دغه زخمی اندام باندې خپل لاس تیر کړي. نو دغه لاس تیرول دغه مسح کول دغه په حکم د منځلو کې ده. بل د دې نه وروسته شریعت یو معذوره سړی چې دی معذوره چې د اوبو مستقل استعمال نه معذوره سوی، الله رب العزت حکم کړی ده په سورة مائده کې چې دی د تیمم ووایي. د تیمم لپاره بیا خپل شرایط دي. د تیمم اول شرط اول فرض چې ده هغه نیت کول دي. یو مسلمان چې تیمم وایي دی به نیت کی، او تیمم د اودس لپاره هم صحیح کیږي، د غسل لپاره هم صحیح کیږي. یو سړی د جنابت په حالت کې ده، یو سړی د بیمار د ډاکټر د اوبو نه منع کړی ده، بیمار د تا بیماری زیاتیږي، که د چیرې غسل وکویه نو د تا په بیماری کې اضافه والی راځي، ته هلاک کیږي. یا په علاقه کې ګرمې اوبه موجودې نه دي، علاقه ډېره یخه ده، په داسې علاقه کې اوسي چې دی که چیرې په هغه علاقه کې غسل وکړي دی هلاک کیږي، اگر که دی تندرسته ده. یا د ده په بیماری کې اضافه والی راځي، ډاکټر ورته ویلي چې که چیرې د اوبه استعمال کړلې غسل دې وکویه نو د تا بیماری به زیاته سي، یا ته به زر جوړېږي نه جوړ خو به سي خو په تا باندې به کال ولګېږي، 2 میاشتې 3 میاشتې که چیرې اوبه استعمال نه کړي ته به په 10-12 ورځو کې جوړ شي. نو شریعت دی معذوره ګڼلی ده، دی د غسل هم نه کوي، دی د اودس هم نه کوي، شریعت ته هم چوټ ورکړی ده. دغه دواړه به تیمم وایي. او د دواړو د تیمامو طریقه یو رنګه ده. دا ضروري نه ده چې په یو سړي باندې غسل لازم سوی ده دی د په خاورو کې ورغړي ټول ځان د په خاورو ککړ کې، نه، شریعت یوه طریقه اختیار کړې ده د تیمامو لپاره. او په تیمامو کې اول شرط دغه ده چې دی به نیت کې، که چیرې بغیر د نیت نه یو سړی تیمم وکړي او دغه نیت وي د طهارت وي چې زه دغه تیمم د دې لپاره کوم ګندګي کومه بې اودسي که غټه یي که وړه یي چې دغه بې اودسي د مانه ختمه سي او ماته د الله رب العزت عبادت پې جایز سي، دا نیت ته د تیمامو. دوم شرط دغه ده چې دی به معذوره یي، دی به په اوبو باندې قدرت نه لري، د اوبو په قادروالي باندې دغه د مثلا یو سړی بیمار د اوبو باندې قادره نه ده، ډاکټر منع کړی ده، یو سړی په سفر باندې روان ده، 1 میل په مسافت باندې دته نږدې اوبه نه دي موجودې، یا دشمن دغه اوبو خواته موجود ده، دی هلاک کوي، دته تاوان رسوي، بیا هم دی معذوره ده. یا دی په ریل ګاډي کې سپور ده، په جهاز کې سپور ده، اوبه ورته نږدې دي لیکن دی قدرت نه لري، یا دی د کوی په غاړه موجود ده، هغه کوی نه اوبه راایستلو اسباب نشته ورسره، نو دغه سړی معذوره ده. اوس د لمانځه وخت چې په ده باندې راسي شریعت حکم کړی ده چې ته دغه لمونځ په تیمامو باندې وکړه، که چیرې د تا اودس نه وي، که چیرې غسل هم په تا باندې لازم سوی ته تیمم وکړه او دغه لمونځ دې په تیمامو باندې ادا کړه، دغه سړی معذوره ده. دریم نمبر دغه ده چې دی به په پاکه خاوره باندې تیمم وایي، یا هغه شی چې هغه له جنس د مځکې نه وي، د مځکې پیداوار یي، د مځکې پیداوار فقهاو د دې 2 طریقې ذکر کړي دي. یو هغه شی چې په اور نه سوځول کیږي او هغه شی چې هغه ویلې کیږي نه، دغه 2 شیان د مځکې پیداوار دي، ویلې کیږي نه، د اوبو غوندې بهیږي نه، او دوم نمبر شی چې هغه په اور سره سوځول کیږي نه، په هغه شي باندې تیمم کول جایز دي. نو هغه انسان چې دی معذوره وي د ده لپاره شریعت ته حکم کړی ده، دی په اوداسه باندې نه ده قادره، د سره اوبه نه دي موجودې، دی په سفر کې ده، بیمار ده، ډاکټر منې کړی، یا ټول جسم یې زخمی ده، اوبه نسي جسم ته نږدې کولی، دی به دغه تیمم ادا کوي او په دې تیمامو باندې به خپل فریضه د لمانځه ادا کوي. بل د تیمامو د متولو کوم اشیاء دي چې یو سړي تیمم ووالی، اوس د ده تیمم په څه شي باندې متیږي؟ هغه اشیاء چې اودس پې متیږي، هغه مخته جمعه کې موږ ذکر کړي ول، په هغو باندې تیمم هم متیږي. یو سړي تیمم ووالویه، دی مې تازو ته ولاړ وی، د ده نه وینه خارج سوله، دی غټو بولو ته تیر سوی، هوا خارج سوله، د دغه انسان تیمم مات څه، دی به تجدید د تیمامو کې د بل عبادت لپاره. او یو بل شی د چې هغه د اوبو د اوداسه نه ما سوا ده، مثلا یو سړی په اوبو باندې قادره سو، یو سړی د په ریل ګاډي کې روان ده، اوبه له ده سره نسته، مازدیګر دپاره تیمم ووایي، لمونځ یې وکړو، مخام دغه ګاډی په پټلۍ باندې ودرېده، په سټیشن باندې خواته اوبه موجودې دي، نو شریعت حکم کړی ده چې هغه تیمم یې ختم سه، دی به اوس اودس وکړي، ځکه هغه عذر چې کوم موجود وي هغه عذر ختم سه،
اوس بدای اودس کوي او خپل عبادت په کامل طهارت سره ادا کوي. کله چې عذر ختم سو یا هغه تیمم د ختم سو اوس بدای اودس کوي کامل طهارت به حاصل کی. کله چې کامل طهارت ته حاصل سو نو په دې سره بدای عبادت ادا کوي. بل د استنجا طریقه د شریعت څخه حکم د استنجا په باره کې. بعض خلک استنجا د هر شي نه وروسته هر اوداسه ته لازم بولي. دا ضروری نه ده چې استنجا د هر اوداسه لپاره سړی ووایي. په یو صورت کې استنجا وهل لازم دي. هغه دغه داسې د مخرج نه د سړي د غټو بولو د طرف نه د وړو بولو د طرف نه دومره ګندګي وځي او په هغه ګندګي باندې انسان دومره ککړ سي چې هغه یو درهم مقدار هغه جسم باندې لګېدلی. بیا دغه جسم د ګنده سوی نه اوس د ده لپاره هغه جسم د ګندګي نه پاکول فرض دي. بیا په داسې حالت کې استنجا وهل د ده لپاره لازم دي. لیکن که چیرې یو انسان دومره ګنده سوی نه وي، تیږه یې استعمال کړله، لوټه یې په صحرا کې استعمال کړله، معمولي غوندې رڼو بولو ته تېر سوی یا غټو بولو ته انسان نسي ګنده، هغه ګندګي په خپله تیږه سره د استنجا په صحرا کې وکړي، اوس استنجا وهل د ده لپاره سنت ده. لیکن فقهاو فرمایلي دغه استنجا چې که چیرې داسې جکې دی وایي چې په هغه جې کې د ده ستر عورت کیږي، عورت یې لوسیږي، بیا د ده لپاره لازم ده، فرض ده چې دی به عورت پټ ساتي او دی به استنجا نه وایي. لیکن که چیرې دی ډېر ګنده سوی چې فرض یې استنجا په ده باندې، بیا به دی که چیرې د ښځو بد نظري پې کېږي، ښځې د ده په عورت باندې نظر لګېږي، بیا به دی استنجا نه وایي. او که چیرې صرف سړي د ده عورت ته ګوري، به داسې صحرا کې ناسي پټ ځای نه وي چې دی استنجا وایي، بیا که سړي د ده په عورت باندې نظر وغورځي پروا نشته، لیکن دی به دغه استنجا دغه نجاست له خپل ځان نه زایله کوي. دغه یو څو فقهي مسایل و د هر مسلمان لپاره پیژندل ضروري دي چې دغه فقهي مسایل وپېژني او خپل طهارت په کامله طریقه سره ادا کړي. کله چې د انسان طهارت په کامله طریقه سره سویه، الله رب العزت به بیا د ده دغه عبادت قبلوي. یو څو نور مسایل ضروري دي. یو سړی ده مصنوعي غاښونه لګولي دي، هغه غاښونه بیا په دوه قسمه سره دي. یا خو به هغه غاښونه فکس لګېدلي بیا به راوځي نه، چې راوځي هغه به ډېر په زحمت سره راوځي، ډېر په تکلیف سره به راوځي. دوم قسم هغه غاښونه دي چې هغه بغیر تکلیف نه راوځي. کوم غاښونه چې بغیر د تکلیف نه راوځي هغه په غسل او په اوداسه دواړو کې رایستل لازم دي، ضروري دي. انسان به په اوداسه په حالت کې هم راباسي، غاښونه به هم پاکوي او خوله به هم پاکوي، او د غسل په وخت کې خو لازم دي چې دغه غاښونه به راباسي. لیکن کوم غاښونه چې فکس لګېدلي یا غاښو ته له پاسه کور لګېدلی د سپینو زرو د سرو زرو یا موجوده کیمیکل باندې په ذریعه باندې جوړ سوی، هغه له پاسه یو کور لګېدلی او هغه فکس لګېدلی او د هغه رایستل ډېر تکلیف دی د انسان لپاره، نو هغه غاښونه داسې په حکم دي اصلي غاښو کې دي، نو صرف هغه غاښونه له پاسه طرفه پاکول لازم دي. هغه رایستل لازم نه دي چې هغه د انسان راوباسي او د هغو نه لاندې د اوبو ورسوي، نه، بس له برسیره طرفه دی د غسل په حالت کې، د اوداسه په حالت کې پاک کړي، بس د ده اودس هم کامل سویه او د ده غسل هم کامل سه. الله رب العزت دی اول ماته بیا تاسو ټولو مسلمانانو ته په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.